السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو اکثر ملګري دا تپوسونه کوي وایي زمونږ ورور دی یا زمونږ داسې یو زنانه چې هغه بدچلنه ده، مطلب هغه همدا شانتې خلکو سره تعلقات ساتي بهرني کسانو سره. نو د هغې روکو دپاره مونږ ته څه طریقه وښایه. نو د هغې د روکو دپاره مجرب عمل دی او ډېر زبردست الحمدلله مونږ ډېر ازمو کړی دی خلکو دپاره او الله تعالی کار کړی دی. هغه چې کوم دی یا قابضو دا 913 بار ویلی ځان سره به یو تاله راواخلي تاله په هغه تاله باندې به روزانه 913 ځل وایي یا قابضو یا قابضو یا قابضو. دا به 11 دن یا 21 دن پورې چې 21 دن پورې وکړي نو مکمل عمل به وشي، مکمل به دې کس د بدچلنه او د بد اعمال نه بچ شي. نو دا تاله چې ته راواخلي په دې باندې به 913 ځل روزانه وي، په دې باندې به چوف کړي. خو تاله به دې اول نه کولو کړي چایانې به چېرته لړه کړي، تاله به نه بندي. چې کله 21 ورځې پوره شي بیا به داسې ته ووایي چې الله دا تاله ما څنګه بنده کړه، داسې الله دې د زنا نه بند ساتي یا د بد کارونه یې بیا الله بند ساتي. څنګه ما تاله بنده کړه داسې دې بد ساتي. او یا الله د ځمکې نه څومره اسمانه پورې څومره فاصله ده، د ټوله فاصله کې الله دومره ده او د بد اعمال او بد فعل د وجې نه دې په منځ کې دومره فاصله راوځي، دومره د زړه تور شي او دغه شي ته بیا نه نږدې کېږي. نو دغه عمل 11 دن کولی یا 21 دن. نو کوم کسان داسې وي که هغه زنانه وي یا کوم سړی وي یا کوم هلک وي د هغې روکو دپاره، نو دا ډېر مجرب عمل دی. او دا وظیفه سړی دغه دپاره هم کوي چې کوم کس ډېر نشې کوي یا ډېر جواري کوي یا داسې نور اعمال کوي چې هغې نه منې کېږي، دا عمل د هغې دپاره هم کولی شي. همدغسې الفاظ ویلي بیا په تاله باندې به چوف کړي، تاله به بنده کړي او تاله به بیا چېرته روانو اوبو کې خوشې کړي، چېرته سیند کې چې روانې اوبه وي هغې کې به ورلړه کړي. نو انشاءالله چې کومه پورې تاله پرته وي دې به د عمل ته نه نږدې کېږي، دې به د هغې نه بچ وي. الله تعالی زموږ ستاسو حامي او ناصر وګرځېږي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي، کوم ملګري داسې وي چې هغې په دې اعمالو کې مبتلا وي چې الله تعالی د هغې نه هم نجات ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.